د منډای سبزی منډای بیپاریان چې څومره دي ځان چې کاروباري خلک دی هغو ټولو ته په خیر راغلی عزتمندو موږ د دې پریس کانفرنس مقصد یو څو خبرو وضاحت ته راغلي یو څو ورځو نه په مخه مسلسل په دې پریس کلب کې هم پریس کانفرنس کېږي او جلوسونه هم وي موږ نن دا وغوښتو چې یاره موږ یو وضاحتي بیان د دې په ذریعه خپل پیغلو ته ورسوو د نن نه په 2013-14 کې په اخبار کې یو اشتهار لګېدلی و چې یاره د منډای دپاره ځمکه پکار ده او هغه اشتهار په موجب باندې زموږ دې کسانو متعلقه فورم ته اپلای وکړه او داسې نورو کسانو هم کړي کېدی شي بیا د هغې دپاره په هغه وخت کې آرمي بریګیډیر صاحب هم دلته ضلعي انتظامیه وه کمیشنر صاحب لري او هغه ولګېدله یو کمیټي جوړه کړه او سایډونه یې چیک کول شروع کړل د تختبند سایډ هغو چې لاړل نو هغه یې په دې وجه انفیزیبل یعنې هغه یې فیزیبل ونه ګرځوو چې هلته یو اګریکلچر ریسرچ فارم دی دویم ورته مخامخ ډیګري کالج دی درېیم هغې ته ورسره ایس پي ایس دغه دی څلورم اهم ایشو دا ده چې هلته د دې بایپاس نه چې اډې کم ګاډي وځي نو هغه په هغه روډ وځي نو هغه روډ دومره نه دی چې هغه دا ټریفک برداشت کړی شي په دې هر څه حالاتو باوجود هغه چې کله فیزیبل ونه ګرځولی شو نو زموږ د وډیګرام د دې ملګرو دا ځای فیزیبل وګرځوم او بیا یې د دې سره د ټي ایم ای په ذریعه یو معاهده وشوه چې هغه د لوکل ګورنمنټ سره تعلق ساتي او د هغې کې د هغو سیکرټري هم انوال دی چې هغه د دې معاهدې او د دې هر څه نګراني هغو کړې د دې سره چې معاهده وشوه د معاهدې په موجب باندې هر وخت پاک آرمي کسان سره د ضلعي انتظامیه د ډویژنل انتظامیه کمیشنر صاحب په نګرانۍ کې هلته یو ماسټر پلان جوړ شو د ټي ایم ای نه او د هغه ماسټر پلان په مطابق باندې دې هلته خپله کارروۍ شروع کړه عزتمندو شیر عالم خان زموږ دپاره معتبر دی د دې علاقې اوسېدونکی دی موږ عزتمند دی زه به تاسو ته وښیم چې په دې معاهده کې هغه هم زموږ سره شامل هغه به تاسو ته موږ یو دغه ښیو چې دا ځای هم هغو خوښ کړی په شریکه نن چې اختلاف کوي دا خو په دې خوښ کړی دی او دا به تاسو ته موږ ته پریس ته بدل کړو دا به تاسو او هغه دستخط یې اوس هم موجود دي یا یې پکې ځمکه هم واخېسته 3 لاک روپۍ چیک یې هم ورکړو دا هر څه واقعات وشو د دې نه وروستو د دې په کورنۍ کې به د یو بل سره څه اختلاف وي او د هر څه نه منکر شو د هغې سره زموږ څه دغه نه و ځکه چې موږ دا د خپلو منډو د خپل یو طریقه کاري د خو 4 کاله 15 کاله چې بلډینګونه خلک جوړو تاسو ټولو ته درخواست کوم چې زموږ سره سبا یو ویزټ وکړئ تاسو ته موږ کولډ سټوریجونه وښیو د خلکو هغه آبادۍ به درته وښیو د منډای هغه محلي وقوع به درته وښیو چېرې منډای په څونه دغه کې ده او څونه نوره پکار ده څونه نوره موجود ده دا هر څه به تاسو په خپلو کیمرو او په خپل قلم دا ولیکئ نو ستاسو به هم انشاءالله دا تسلي وشي چې زما یقین دی چې زموږ دپاره بیا تاسو جواب ورکول شي دا په حقیقت زه زیاتې خبرې کول نه غواړم ضلعي انتظامیې او ډویژنل انتظامیې چې کله د قانون مرګتیا کوي نو هغه ټیکي او چې کله هغه د چا مرضي نه کوي نو بیا یې خلک بادی او مختلف رنګونه کوي دا ډېره د افسوس خبره ده دا نه پکار ځکه چې دا هم زموږ د افسران دي نن که په دې حکیم دې عزته کېږي نو د هغه ګناه دا و چې هغه ورله ټایم راغسته نن که کمیشنر خلاف خبرې کېږي نو هغه دا و چې هغه یوه موقع عبدالرحیم خان له هم ورکړې وه او هغه یې د دې کمیټۍ صدر وګرځو چې ته لاړ شه او دا شی جوړ کړه خو په ډېر افسوس وایم
دورایم زموږ صدر دی زموږ دپاره قابل احترام دی خو چې کله ورسره دلته ملګري په پریس کانفرنس کې ناست وو چې بیا کمشنر صاحب دی مشر خو نو د یو ملګري سره مې سلا نه ده کړې چې راځئ چې سلا وکړو چې یاره دې شي د څه حل نه وباسو زه په ډېر افسوس یم چې دا هغه غلطي کړې ده چې په دومره ګرمۍ کې تللی دی ځکه موږ هم په هغه دعوه ده د صدارت زمونږ هم مشر دی هغه لږ کوسۍ چې دغه کوسۍ چې الله تعالی چاله الله ورکړي نو د هغه بیا هغه خوی بدل شي هغه بیا د جذباتو نه کار نه اخلي هغه بیا سادس شي او د ټولو لپاره په یو نظر نن زه صرف د هغه په دې دغه افسوس کوم چې یاره هغه پرون کومه لهجه استعمال کړې ده نو هغه قابل مذمت ده هغه د کم از کم داسې نه دی پکار هغه ذمهوار سړی دی هغه خپله ذمهواري پوره کوي زموږ وسوم دعوت دی هغه کسانو ته هغه مشرانو ته څوک چې په څه طریقه راځي د دې نه مخکې دې ته ما خبر کړی چې تاسو درې میاشتې کرایه مه ورکوئ زه به ذمهواري دې والم تاسو راځئ تاسو عجز والی چې سیټ شئ بیا به کرایه شروع کوئ کرایه هم په خپل طبیعت کې دی بیا ټي ایم ای دې نه په کرایه د دې په مرضۍ ایښودې ده او زیږونه ورته موږ ویلي دي چې موږ به درې میاشتې ستاسو نه یو پیسه نه خو د دې باوجود دا نه دی راغلی شیر عالم خان د کمشنر صاحب په دفتر کې ریټن ورکړی دی چې یاره زه نور دا کاروبار نه کوم او دغه منډای ته نه ځم چې منډای ته نه راځې نو د جلوس بیا څه پیدا او کاروبار نه کوي نو بیا خو پکار ده چې یاره نور نشې ولې چېړلی شي زه اوس هم هغو ته دعوت ورکوم زموږ وروڼه دي موږ مخکې هم قدر کړی اوس هم قدر کوو چې څه نمونه ذمهوارۍ زه به ورته تیار یم دورهیم ته مې دا سوال دی چې د بازار صدر یې د کلو صدر نه ځکه چې د تختمن صدر به ځان نه جوړی ځکه چې متنازع به شي زموږ شریک صدر او په شراکت به دا شی حل راوباسو انشاءالله دا زموږ من کم ظلم کړی کم زیاتې کړی تاسو ټول ته زه خواست کوم چې تاسو راشئ نن د دې منډۍ ماحول وګورئ چې کوم ماحول ده دا الحمدلله نه به یو سبزي شاټي نه به نه فروټ شاټي ښه برابر کاروبار دی روان دی ټریفک جام نشته بل څه نشته دی زما کاروبار 100% روان دی زه دې خپلو وروڼو ته ټول ته دا درخواست کوم چې دې نه ګروپ پښتو مه جوړوئ افسران له مه جوړوئ مشران له مه جوړوئ یو وروڼه یو راځئ کښېنئ څه وکړه تاسو ښکته اوسئ څه به موږ اوسو دا کار دی چلو به په جمع په دې نه نور موږ ته جلسې جلوسونه سیاست مه جوړوئ ټولو خلکو دې ته سیاست ټولګی جوړ کړو په هره طریقې زه هر سړي ته یم په خپل کلیوال کې دې سره دننه کړي دا ته سیاست کار نه دی دا زما سبزه یو فیلډ دی زما ته یې پرېږدئ زه خپل کار په خپله کولی شم زه د کمیشنر صاحب د ډي سي صاحب د ډیمو صاحب د اکرام ناظم صاحب څونه د کمیټې عمله ده اخبار والا دي څونه زه د ټولو شکریا ادا کوم چې موږ له یو داسې یو جیبه ځای راکړی چې ما ته پکې باترومونه موجود دي ما ته پکې جومات موجود دی ما ته پکې روډ موجود دی ما ته هر نمونه شی موجود دی زه ډېر ترمینګول په هغه کې خوشحاله یم زه نن جلسه نه کوم زه نن جلوس نه کوم زه نن خلک نه راوکاږم ولې ما ته څه تکلیف نشته دی دې خلکو ته تکلیف دی دوی دې هلته راځي او هېڅ تکلیف نه دی په هر سړي په ځان باندې خپل تکلیف راوستی دی که نه زه جلوس ما هم دې مشرانو ته ویلي دي وډیګرام ته مې ویلي دي اے سی ته مې ویلي دي ټولو ته مې ویلي چې زه نن لاګ مارچ کوم زما وخت دی خو تو ما ته دا ویلي چې قانون به په لاس کې نه دی ته به بلکل نه کوې زه 10 منټه د جي ټي روډ بندوم یا 10 منټه بندوم د 30 کیلو ته پېښور پورې به لینډ جوړ ولې زما حق نشته زه خو ته حکومت پاکستان کمیشنر منه ډي سي منه اے سی منه انتظامیه منه ټوله محکمه منه نن زه کړېږم نن زه جړېږم نن زما دا حل دی یو سړی نه مني د هغه یو سړی کمیشنر نه مني ډي سي نه مني نوره محکمه نه مني نو چې هغه یې نه مني او د هغه دا خبره دې منلی کېږي زه دا عرض کوم چې ما بله پیره سیلوله کې مات شو 45 دي زه هلته ناست وم ما په کروڑونو روپۍ بېللي دي تاسو بېللي دي هلکه نه دي بېللي تاسو چل کوئ که زما چا تپوس نه دی کړی نه راله ناظم کړی نه راله ټیمو کړی نه راله بل کړی دی ولې زما وخت دی زه کروڑونو روپۍ بېلم زما نه دې وتپوس وکړي که نه نن یو سړی 15 ورځې هسې کېناستو هغه د جلوسونه هغه درېیمه زما هم سخت شوه زه هم پاکستان یم زه هم د دې سوات یم زما هم دوکانداران ملګري دي ته زما نه تا یو تپوس کړی چې په تا څه حالت دي وږی خو تندی زما په منډی کې د ګاډو والا ښکلی کاروبار دی زما په منډی کې د پړیانو ښکلی کاروبار دی
زما په موجوده کې اوس پړیان شته اټیان شته ګاډو والا شته فرق په فرق دی یو سر نه تاسو کې چې الته به 300 ګټلې دلته 100 روپۍ ګټي ته دومره چې کې مال دی په هغه منډه کې پتن زما رو بلکون روپۍ مدنو نن راشه هغه سمون ځکون تر هغه خپل تاوان کوم زه شیر عالم ته زه ټول اړتیام ته کوم چې نن تاغو او مدن الته سیوا دی الته پښپېته او الله په 2 لک روپۍ زیاده دی دلته دلته نه په 15 او په 16000 روپۍ پردې جیدات راوغستل شو او په دمو ویشتل شو بس پکې بیا نه دي خوشاله چې زه دې اوس وایم چې یوه منډه دی په تختبند کې او بله دی په وډګران کې تاسو ته چا وویل چې د دې مینګورې نه دا منډه یې دلته راوړې خو تاسو ته تکلیف و د مینګورې بازار و منډه تاسو راوویسته چې راوویسته وډګران ته یې راوړه اوس زه په ځای ته وډګرام خبره کېږي زه په حیثیت د وډګرام اوسېدونکی زه حکومتي وخت ته زه دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ سبا به زه چې دا اډه چې ده دا دې تاسو راایستې ده دا اډه راوالئ او وډګرام ته زما په وډګرام کې ځمکه شته هلته تېروي د بل زما د بل ورور به مري نو دا نشي کېدی دا څنګه نشي کېدی چې ډېر حکومت یو ځای مقرر کړی دی په هغه ځای دا مخکې په مینډورې کې وه اوس په بایپاس ده دغسې منډه دا حکومت مقرر کړه په دغه وډګرام کې منډه که چاته څه شکایت دي چاته څه خبرې څه ظلم ورسره کېږي څه زیاتۍ ورسره کېږي درعلي خان ناست دی نور مشران شته موږ به یو کې به نو درسره ستاسو هغه ستونزې چې څه دي ستاسو تکلیفات چې څه دي هغه به درنه موږ ختم کړو خو د خدای لپاره دا خو ستاسو یو شان کاروبار دی او یو شان خلک موږ خو پکې نه کوو کاروبار خو تاسو کوئ کاروبار نو زه د تاجر برادرۍ صدر عبدالرحیم صاحب ته چې هغه مفلس سړی دی تکړه سړی دی پوه سړی دی پکار دا دی چې هغه ضلعي انتظامیه کم ډي سي صاحب چې دی کمیشنر صاحب چې دی بیا د هغې سره زمونږ د دې منډهو مشران د دې کلي مشران پکار دا دی چې دا راوستی په یو ځای منتقل شوی او دا یې ختم کړی